प्लांट्स چې موږ ته کم اکسیجن راکوي نو دا اکسیجن بعد کاربن ډای اکساید وی که دا واټر نو دا خو تاسو له معلومه ده او تاسو ته دا یاد وي هر یو کس ته چې دا به وي فرام واټر خو دا چا ثابت کړه او څنګه ثابت کړه نو راځي بچي کله چې تاسو دوه خبرې وکړي په فوټوسنتھسس کې رول اف کاربن ډای اکساید اینڈ رول اف واټر افټر دیټ به موږ وایو ایکسپریمنټل ورک چې دا زموږ کم وخت د خیبر پختونخوا نو باقي کې د لیکلي دي تفصیلا بیا به تاسو دا ریډ کوئ لاین بای لاین زه درته وایم ان شاء الله بیا به اساني ګوره بچي نو موږ سره دی فرست دلته ځلې کومه وان نیل experimental work on photosynthesis. The Van Niel work on photosynthesis. Van Niel soko اولي خبره دا شو بچي چې دا موږ سره و ډچ امریکن مایکرو بایولوجیست دا سو microbiologist the year of birth چکم دی نو دادی بچی 1897 year of death چکم دی نو دا مونږ سره دی 1985 or the key discovery so bachi chemistry of photosynthesis first time chemistry of photosynthesis cha discover kadiwa Van Niel او bachi the microbiologist no dalta yo khabar da sho che dekho microbiologist نه د بیا فوټوسنتھسس کې ورڅنګ کو نو دا ګوري بچي کدی چرته مایکروبایولوژیست نو بیا دا کار د نشو کولی ګوري ها بچي بیفور وان نیل د وان نیل مخ کې د فوټوسنتھسس حواله سره دخل کو فکر سو داو it was thought that oxygen released to environment come from carbon dioxide not from H2O. The Van Niel नमक की before Van Niel यानी before 1930 دا کنسپټو چې کوم اکسیجن اټماسفیر ته راځي یعنی پلانټس کوم اکسیجن ریلیز کوي اټماسفیر ته نو دا به راځي فرام کاربن ډای اکساید ناٹ فرام واټر دا کل نه خبره ده دا 1930 نه مخکې نه خبره ده نو بیا به چې داسې وشو چې in 1930 Van Niel present hypothesis د سوکلو بچي hypothesis present کو او هغه hypothesis ته ویل شي Van Niel hypothesis according to him the hypothesis سوی بچي Van Niel سوی چې the oxygen released to environment come from water not from دا ګورې ډېره لوی خبره ده ډېره غټه خبره ده دا په کوم بنیاد دا خبره وکړه په کوم بنیاد دا خبره وکړه چې د مخکې نه یو خبره راچلیږي او را روانه ده چې موږ سره کوم اکسیجن اټماسفیر ته راځي نو دا فرام کاربن ډای اکساید راځي او دا کس دا خبره کوي نو ګوره بچي دا نکته ده دا کس دا خبره کوي چې نه دا راځي فرام واټر نو دلته به اوس تاسو پوهیږئ ښه په دې خبره Van Niel چې کوم ورک بچي نو دا سو on the basis of photosynthesis and bacteria the Van Niel the hypothesis so بچي was based on
was based on photosynthesis in bacteria. No bacteria siri bachi microorganism de dar cha fiulu microbiologist no microbiologist wanilo no خبر آسان شو کنه وانیل ګوره بچي وانیل داسې چلو کو او تاسو ته معلومه وي شاباس یو نقطه ده تاسو ټول ته معلومه چې کله هم موږ سره بچي موږ کله چې په بکټیریا کې چې کله فوټوسنتھیسس کیږي نو کاربن ډای اکساید سره به هایدروجن سورس په موږ سره واټر نه د واټر په ځای به صحیح H2S یو په دې کې سوال داري چې why bacteria use H2S instead of water یو سوال دا سوال درته دویم دا وګورئ وانیل چې کله په دې فوټوسنتھیسس سټډي کو په بکټیریا کې نو موږ سره ګورئ شاباس رزلټ کې به سره راځي بچي ګلوکوز C6H12O6 پلس سلفر خیال مو دی نو وانیل به داسې کول چې وانیل به کتل بچي دا فوټوسنتھیسس چې کله هغه سټډي کولو نو اکسیجن به نه میلاوېدو چې اټماسفیر ته راشي ولې چې دلته به سلفر پیدا کېدو نو وانیل دا خبره وکړه کچرتا دا کاربن ډای اکساید راتلی اټماسفیر ته نو په بکټیریا کې به ضرور اکسیجن چې کم دی بهر راتلو خبره باندې پوهېږئ خو دوی چې اگر چې موږ سره په کاربن ډای اکساید کې اکسیجن موجود دی دلته H2S دی اکسیجن نشته نو اکسیجن اټماسفیر ته نه ریلیز کیږي اټس مین دیٹ چې دا کاربن ډای اکساید راځي فرام واټر ناٹ فرام کاربن ډای اکساید په خبره باندې پوه شوي ها دا خبره ته کوم بچي چې وای د سوال ته وګورئ وای دې ځکه لیکما why bacteria use H2S source of hydrogen instead of water the water په ځای باندې bacteria will H2S use کوي نو زه بدلته short answer ولیکم چې because many bacteria are anaerobic in nature mostly या बताइए कि बच्ची including photosynthetic bacteria हाँ दाव तो लिख गई and they are extremely sensitive to oxygen if they produce oxygen then they will die कोई नशे पे खबर है वावरे बैक्टीरिया एनारोबिक था ऑक्सीजन से रहने लगी एक्सट्रीमली सेंसिटिव था चाहता ऑक्सीजन था नो को उस चरता पर फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन पैदा किए दे नो बिया बस चलो दी ऑक्सीजन तला सब बैक्टीरिया मला किया कना पोए नशवे बैक्टीरिया एनारोबिक था एनारोबिक मतलब چې دا اکسیجن نه الرجیک تا اکسیجن سره نه لګي سنسټیو تا اکسیجن تا نو اوس کو چرتا یعنی د پریزنس اف اکسیجن ورک نشي کولای نو کو اوس چرتا H2S په ځای H2O یوز کو نو بیا به موږ سره سکه د سنتھیسس اف اکسیجن نو دی اکسیجن بسکو بکټیریا کل کولا نه دغه په وجه باندې د سکړې اډاپټیشن کړي دی د H2O په ځای باندې H2S یوز کوي نو ما ولیکل بچي چې because many bacteria are anaerobic in nature صحیح ده including photosynthetic bacteria ډېر photosynthetic bacteria چې کوم دي دا anaerobic دي and they are extremely sensitive to oxygen او دا extremely sensitive to oxygen تا if they produce oxygen then they will die بیا به دمري نو په دې وجه دا H2O نه یوز کوي څه یوز کوي اره خبره پوه شوې نو بچي وان نیل ورک سمری تو ګورئ وان نیل چې مخکې کوم هایپوتھیسس او کوم تھاټس وو هغه ریجیکټ کړه مخکې دا سو چې اکسیجن کم فرام کاربن ډای اکساید ناٹ فرام واټر وان نیل وی چې نه داسې نه ده
oxygen released to environment come from water, not from carbon dioxide. और दा खबरें पर कम बुनियाद वकल बची हाँ photosynthesis and bacteria zaka च bacteria use कवी H2S instead of water. दा मंग सरा work को बची the one Neil. राजे द दिन बाद चकम दे मंग वायु बची work of Robin Hill.